یا رسول الله مال د زنا اجازت راکړه. اصل اجازت را د زنا اجازت راکړه، زه زنا وکم. صحابه کرام غوسه شو په دې باندې دا کم مجلس ته دی، په داسې مجلس کې دا بکواسات کوي، فضول خبرې. یا رسول الله زنا اجازت. نبی علیہ السلام فرمایا ما صوت مو وای دی خو دل تراش مجلس کې خدای عمر غونډه کې سړی هم ناس وایي او خبرې کمې کولې، هغه بلاس ډیر چلو دا کار دا توره به ډیره چلوله، خبرې چا سره غپې چا سره نه لګو. واشدهم فی دین الله عمر واشدهم فی امر الله عمر. هغه هم پکې ناسو غوسه ورله. نبی علیہ السلام ته صوت مو وای دی خراش دې بچیا ستا کور کې مور شته وي او خور دې شته وي او لور دې شته وي او ترور به دې وي او ترور مې. نبی علیہ السلام ته فرمایل کې دې سره څوک زنا کوي نو بیا یا رسول الله په ما خو ډېره بده لګي، زما د غیرت خلاف ته دا ته چې چا سره زنا کې د هغې به څوک نه وي، په هغې به بد نه لګي، د هغې به څوک نه وي. زنانه سره به زنا کوې که نه، زنانه به چېرته رور نه وي، زنانه به پلار نه وي، زنانه به زوی نه وي، دا ټول خلک به نه وي. ته چې چا سره زنا کوې په هغې باندې به هغه خلک غوسه کېږي څنګه چې ته به د خپلو باندې غوسه کېږي. د هغې جواب نبي علیه الصلاة والسلام مسند احمد کې حدیث. نو دا خبره ده لیبرلیزم څه وایي، دا خبره کوي چې ولې اجازت ولې نه میلاوېږي، اجازت ولې نه، ازادي ولې نشته، ازادي ولې نشته. بار بار دا تذکره کوي، بار بار دا تذکره کوي. نو ازادي صرف د خپل طرفه غواړي که نه د بل طرف نه هم بیا ازادي غواړي. دوه مسلې دي. ازادي صرف د ځان دپاره غواړي که د غیر دپاره هم غواړي. چې ته د چا سره بدکاري کوې فرض کا ته فرض که د چا مثال در کوم، ته د چا سره بدکاري کوې نه صرف د خپل طرفه دا ازادي غواړي که نه د هغې د طرفه هم بیا ازادي غواړي. ته چې د چا کور ته سپک ګورې بیا دا ازادي مه ورکړه چې بل به ستا کور ته سپک ګوري، دې ته به ځان ټینګې. ولې دا خو بیا هغه قصه شوه چې موږ بار بار وایو چې ایک بام دو هوا برچته یوه ده، هواګانې په ډبل چلي. دا کومه قصه شوه؟ زموږ مولیان حضرات وایي ستا بیجر ورکوې زما بیجر نه ورکوې. دا کومه قصه ده؟ ازادي خو بیا ټول طرفونه پکاري که نه. نبي علیه السلام وضاحت وکړه بس. نو څه وایي الله جل شانه چې زنا انتهایي انه کان فاحشة، دا د بې حیایۍ کار دی، دا د یو د سلیم الفطرت انسان د هغه د طبیعت خلاف کار دی زنا کول. انه کان فاحشة بې حیایي وساء سبیلا، ډېره بده لاره، غلطه لاره. څوک په خپله نشي برداشت کولی، د خپل خلاف نشي برداشت کولی، په خپل حق کې برداشت کولی شي، خپل خلاف نشي برداشت کولی. چېرته دا یو خبره، یو عجیبه خبره ده که چېرته دا ماحول الله مکه دا د زنا شي څه نقصان به راشي، نقصان به څه پیدا شي. یو نقصان به غټ دا راشي چې د نسب چې کوم تصور دی هغه به ختم شي. د نسب چې کوم تصور دی هغه به د نسب تصور چې ختمېږي ورسره به د میراث تصور اټومیټیکلی ختم شي. د میراث تصور به د چا بچی دی پته نه لګي د چا بچی، مسلې به جوړې شي. خبره اسان. دویم د مقاتلت دروازه به کلاو شي، د بدامنۍ دروازه به کلاو شي. څنګه به کلاو شي؟ نعوذ بالله یو مسلمان د یو زنانه سره بدکاري کوي او د هغې په خاندان کې یو سلیم الفطرت انسان موجود دی